السلام علیکم ملګرو. د افغانستان کرکټ ټیم فاست بالر نوین الحق د روان ورلد کپ نه پس کم ورلد کپ چې په انډیا کې 5 اکتوبر نه سٹارټ کیږي د ورلد کپ نه پس د ریټایرمنټ اعلان کړی دی. جی نوین الحق ویلي چې دا زما اخرنی ورلد کپ ته او د ورلد کپ نه پس د او ډی آی کرکټ نور د افغانستان کرکټ بورډ د طرفي د افغانستان کرکټ ټیم د طرفي زنو کومه. نوین الحق صرف په 24 سال عمر کې د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان کړی دی. د دې ریټایرمنټ اعلان نشاله سو وجوهات پراتري هغه باندې ډیټیل سره خبره کوو ځکه د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ ټیم فینس چې څومره هم دي افغانستان ولا مرګري ای غواړي چې نوین الحق مونږ په ټیم کې وینو ځکه نوین الحق یو ښه کلاړی دی. په ایشیا کپ کې چې کله نوین الحق نوم نور راغلی نوین الحق په ایشیا کپ کې نو سلیکټ کړل شوی نو د افغانستان کرکټ فینس د افغانستان کرکټ بورډ باندې ډیر زیات تنقید کولو چې د نوین الحق غونډه کلاړی ولې په سکواډ کې نه دی چولې. جی اوس ورلد کپ د پاره نوین الحق سلیکټ کړل شو د فین فرمایش پوره شو څومره هم د افغانستان کرکټ ټیم فینس دي یا د نوین الحق فینس نو هغه ارمان پوره شو دغه خواهش پوره شو خو نوین الحق یو ځل بیا د خپل فینز د افغانستان کرکټ ټیم فینز ډونه مات کړي. نوین الحق په 24 سال عمر کې د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان وکړو. د ورلد کپ نه پس وای زما انټرنیشنل کرکټ نور نشته د افغانستان کرکټ بورډ د طرفه د افغانستان کرکټ ټیم د طرفه. اوس د دیشه له سو وجوهات کې دیشي په غي باندې د ډیټیل سره خبره کوي ځکه اوس مې د یو افغانستان مرګري ویډیو کتره کرکټ فینو اړیر زیات خافوجي چې د مونږ په فرمایش باندې مونږ غوښتل چې د ټیم تراشه او تا اوس د ریټایرمنټ اعلان وکړو او رستا مطلب 24 سال عمر دی او اکثر افغانستان کرکټ کلاډیان چې کوم د افغانستان کرکټ ټیم کلاډیان ازار افغان مثال ورکو چې هغه هم په ورلد کپ کې د ریټایرمنټ اعلان وکړو. اکثر وای د ریټایرمنټ اعلان لیجند په ورلد کپ کې کوي چې ټیم د ملک د لپاره ورلد کپ وګټي یا په ورلد کپ کې ښه پرفارمنس وکړي یا د عمر 38-40 سال رسیدلی د ملک ډېر خدمت کړي نو د ورلد کپ په موقع باندې د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان وکړي. استاوي عمر د 24 سال الکی او ایته د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان وکړو. دا د افغانستان کرکټ فینس چې کومو د افغانستان نه تعلق لري داغه خبرې وي. اوس دا سره زه خپل خبرې شریک کوم. جی نوین الحق چې کوم دی کچری د فټنس په وجه باندې د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اعلان کړي کچری د فزیکلی سم مسله یا د نور کرکټ نشو کوله د خپل جسم په وجه باندې د خپل مطلب چې فزیکل فټنس سم مسله هم کې دی چې د کچری دغه په وجه کړو می غټه غلطي کړې ده ځکه دا مسله چې کوم دی وته هم شي په علاج باندې هم وته شي په ایکسرسایز باندې هم وته شي کچری سا لاس کې فرق یا تر ران اپ کې د فرق راغلی دای غلطي کړې ده کچری د خپل فټنس په وجه باندې دی مطلب د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان کړی دی غټه غلطي کړې ده. بل دویمه غلطي به دا کړي کچری د په افغانستان کرکټ بورډ کې چا سره نه لګي یا د خپل ټیم کې یو کلاډي نیم سره نه لګي نو دا هم د غلطي کړي. مثال به د لزه د محمد عامر درکم. محمد عامر 2019 کې د وقار یونس او د مصباح په وجه باندې چې هغه ټایم کې د ټیم کوچ چې کوم مصباح او وقار یونس دای په لاس کې ارسو نو دا غي په د مصباح او د وقار یونس په وجه باندې هغه د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان وکړو. نو مصباح وقار یونس خو په ټول عمر ټیم سره نیږي مصباح وکاریونس دا اوستره نه اړو پته لګی نه چې په کم ځای دی او کم ځای کې نه دي او امیر ځان لټول کیریډ دغه دوه د لاسه خراب کو نو دا رنګ کچری نوین الحق هم د افغانستان کرکټ بورډ کې چا سره نه لګي یا څه کمی زیاتې وی چې سره یو کلاډي سره نه لګي نو دا به هم غټه غلطي کړي چې دغه معمولی غونډه مسله باندې د خپل کیریډ ځان له خرابوي دا به هم غټه مطلب غټه غلطي به کړي غټ بلندر به کړي. اوس کچری د لیگ کرکټ د پاره لکه تاسو له پته فرانچایز کرکټ پی ایس ال او ای پی ال او کریبین پریمیر لیګ او بنگلاديش پریمیر لیګ او سریلانکا پریمیر لیګ او کینیډا پریمیر لیګ او بی پی ایل او د دنیا لیګونه دي. جی او د دې لیګونو کې د دنیا پیسه ده یو ملک یو افغانستان لکه دغه مثال درکم د فخرزمان مثال لیټ سپوز درکم فخرزمان چې پاکستان سره لس کاله گیم وکي نو دومره پیسې نشي ګټلې څومره چې د لیګ کې 15 کاله ګټلې شي نو مطلب یې کې پیسې ډیره ده. نو کچري نوین الحق د لیګ کرکټ د لپاره خپل انټرنیشنل کرکټ خراب کړي نو دا به د افغانستان کرکټ ټیم چې څومره هم فینز دي یا د خپل فین سره به سراسر زیاتې کړي ځکه نوین الحق چې نوین الحق ته نو دا د افغانستان کرکټ بورډ په سر دی دا د افغانستان په نوم باندې نوین الحق د مقام لره رسیدلې ده. نو که د لیګ کرکټ په وجه باندې یا د لیګ د زیاتو پیسو ګټلو په لالچ کې په کوشش کې د خپل کرکټ سره خپل ملک سره دغه رنګار کړي نو بیا به غټه غلطي کړي او دا په کار هم نه وځي. بن سټوک جی بن سټوک خو خیر بن سټوک خو ډیر زیات کرکټ کوي نوین الحق خو دا غن ډیر زیات وړو کې ماشوم دي نو بن سټوک هم د ریټایرمنټ اعلان کړو چونکه هغه انګلند کرکټ بورډ چې کوم دی په زور باندې د آی پی ایل کې لوبول چې د ورلد کپ کې آی پی ایل کې نه سوري دی ورلد کپ کې وایي ته ګیم
وکړه کدی نه پس بیا ریټایرمنټ اخلي نو واخله جی. نو نوین الحق خو د 24 سال عمر د خو د دنیا کرکټ پروت دی، خو کم از کم چې ډیر کم کرکټ پروت دی 10 کال نورم کرکټ پروت دی، خو ځان دغه رنګ وساتي. نو په دې عمر کې د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اخیستل ځان سره هم زیاتې کول دي، خپل فین سره هم زیاتې کول دي، او د افغانستان کرکټ ټیم چې څومره فینز دی سره هم زیاتې کول دي. او بل د شاله نور هم د دنیا ټیلنټ شته، دا نه چې بس د افغانستان کې صرف نوین الحق دی. نوین الحق نه کېدی چې ښه بالران په بینچ باندې یا خپل دغه سلیکشن له انتظار کوي. نوین الحق ځان له یو خپل ځای دی، او بیا په داسې ټایم کې ته د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اخلي چې رستا پیک ټایم دی، تاله پته چې زه د ټیم دپاره یو اهم رول یم، دا ټایم زه د ټیم دپاره میچ ویننګ کلاړي هم ثابتېدی شم. نو صرف ورلډ کپ نه دی، ورلډ کپ نه پس بیا T20 ورلډ کپ دی، نور هم د دنیا میچز دي. صرف په دې ورلډ کپ باندې د افغانستان کرکټ مطلب کرکټ نه ختمېږي، د افغانستان کرکټ ټیم نور هم د دنیا ورلډ کپ را روانې دي. نو داسې انفارمیشن ما تاسو سره شریک کوم، تاسو دې حوالې سره څه وایي ما سره خپل رای په کمنټ کې شریکولی شئ. ډېره زیاته مننه جی، والسلام.